حالانکه د شهید علي خان موقف داري چې په هغه ورځ باندې سوات کې د موجود او سوات کې چې کله هم یو حادثه کالام پښمال په مقام باندې پیښ شو، یو کوسټر چې دی هغه غورځېدلی او هغه د هغې ثبوتونه چې دي په سوشل میډیا باندې ورکړي دي. دغه موقف داري چې زه خو صاحب آباد کنونشن ته نه یم تللی. ساقط جان دغه دی د تصویر به تاسو کتی شي، دی هم چې د باندې الزام دی چې دغلته کې په دغه کې چې دي ورکر کنونشن کې د ګډون کړی دی او د هلته کې د انتظامیه یا د ادارو یا نور داسې کوم دغه چې دي د هغې خلاف چې دي د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت خلاف د ناربازي کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوات کتونکو تاسو ته یو ځل بیا د خپل فیسبوک او یوټیوب پاڼه مخامخ یم. کتونکو نننی پروګرام کې به ستاسو سره 15 اهم او تازه ترین خبرونه شریکو. اولنۍ کوم تازه ترین خبر چې دی هغه تعلق زموږ د سوات سره دی. هغه زموږ د پی ټی آی کوم دلته کې سابقه سټي میر چې دی شاهد علي خان، هغه چې دی صاحب آباد او دیر پولیس چې دی هغه گرفتار کړی دی. هغه باندې الزام دی چې د صاحب آباد جلسه کې چې دی د شرکت کړی او هغه جلسې کې چې دی په باندې اف آی آر شو چې د 144 او داسې نور په دې باندې دغه شوي دي چې د هغې خلاف ورزي کړې ده. د هغې دغه په دغه کې چې دي کوم اف آی آر چې په ده شو د عدالت ته پیښ شو، عدالت نه وروسته صاحب آباد پولیس چې دی ګرفتار کړی دی. دې نه علاوه بل هم دغه صاحب آباد کې کوم ورکرز کنونشن چې شو، په هغه ورکر کنونشن کې د دغه اپر دیر سره تعلق لرونکی ساقي جان چې دی هغه یو ډېر دغه چې دی د پی ټی آی سوشل ورکر دی، په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ایکټیو دی. هغه چې دی هغه په دغه جلسه کې شرکت کړی او څه خبرې اترې او تقریر کړی او څه ناربازي کړې وه. هغې په وجه په هغه باندې هم چې دی مقدمه درج شوې، هغه هم ګرفتار شوی دی. بل خبر چې دی هغه دا دی چې الیکشن کمیشن چې دی هغه ته فنډ جاري شوی دی راتلونکي الیکشن لپاره چې الیکشن چې دی هغه دوکي او تر اوسه پورې چې دی هغه کوم د الیکشن لپاره کوم پیسې چې دوی ته پکار وي پای کې تقریبا ډېرې پیسې چې دي دوی ته هغه ریلیز شوي دي او ښکاري داسې چې الیکشن چې دی هغه د کېدو دپاره الیکشن کمیشن چې دی هغه کوششونه کوي. الیکشن کېږي یا نه کېږي په خپل ځای باندې، خو د نګران حکومت چې د هغې ته کوم دغه چې دي د هغې لپاره فنډ جاري کړي دي هغه پیسې څومره دي، فنډ څومره دی، په هغې باندې به بحث کوو. بل خبر دا دی چې پی ټي آی چیرمین چې دی هغه د سابقه کوم د خاور مانیکا کوروداني چې وه بشرا بیبي د هغې سره کوم واده چې کړی و، د هغې دواړو مشترکه کوم ملازم چې دی لطیف، هغه ډېر سنګین نظامات لګولي دي. هغه سنګین نظامات څه دي هغې باندې سوشل میډیا باندې ډېر زیات چې دی بحث روان دی چې یاره د بشرا بیبي او د پی ټي آی چیرمین چې دي د هغې ترمنځ ناجایزه تعلقاتو او هغې چې دي په عدالت کې د هغې روبرو خبرې اترې شوي دي. سوشل میډیا به په هغې باندې بحث کېږي، په هغې باندې بحث کوو. دې نه علاوه پی ټي آی چې دي نن پېښور کې چې دي یو کنونشن کړی دی. کنونشن چې دی هغه ډېر تعداد سره خلک پای کې شریک دي او کم دغه چې دي ورکرز چې دي د هغوی چې دي دغه شوی دی چې یاره کم چې هغوی شرکت کول پکارو د هغې هغه کم رکاوټونه چې دي انتظامیه طرف نه یا نور کم داسې دغه چې هغې هغه لر کړي دي او هغې چې دي دغه کنونشن چې دی په ډېر تعداد سره په هغې کې شریک شوي دي. بل زموږ او ستاسو پاکستاني خور ده اپیا صدیقي، د هغې حوالې سره د هغې وکیل چې دی ډېر زیات تشویشناک خبرونه چې دي مخکې راغلي دي، وایي چې یاره د هغې سره کم په جیل کې چې دي جنسي زیاتیان شوي دي او کم ګارډ چې دی د هغې او د جیل او ورسره نور قیدیان چې دي هغې سره مسلسل دغه کوي. دا دعوه چا کړې ده او د دې دغه څه دي او په دې باندې زموږ د حکومت پاکستان چې دي خاموشي ولیده. او دغه اهم او تازه ترین خبر راځو کم چې زموږ د سوات سره د هغې تعلق دی. سټي میر شهید علي چې دی هغه باندې الزام دی، هغه باندې اف آی آر درج شوی دی چې صاحب آباد کې چې کوم ورکرز کنونشن شو په اپر دیر کې پای کې وایي چې یاره د ګډون کړی و، پای کې د خلاف چې دی اف آی آر درج شو. حالانکه د شهید علي خان موقف داري چې یاره په هغه ورځ باندې سوات کې دی موجود و، سوات کې چې کله هم یو حادثه کالام پښمال په مقام باندې پیښ شوه،
یو کوسټر چې دی هغه غورځېدلی او هغه د هغې ثبوتونه چې دي په سوشل میډیا باندې ورکړي دي د هغه موقف دا دی چې یاره زه خو صاحب آباد کنونشن ته نه یم تللی زه دلته موجود وم خو هغه وایي چې یاره د دې باوجود په ما باندې اف آی آر او مقدمه درج شوې ده هغه اف آی آر مقدمې په دغه کې چې دي نن صاحب آباد عدالت ته چې دی هلته کې دیر کې پیش شوی کوټ کې او په هغې کې چې دي صاحب آباد پولیس د هغې کوټ نه دی ګرفتار کړی دی اوس چې دی په هغه ټایم کې په دې ټایم باندې چې دی د صاحب آباد پولیس سره دی دې نه علاوه دغلته کې یو بل سرګرم کارکون سوشل ورکر دی په سوشل میډیا باندې ډېر زیات اکټیو دی ساقط جان دغه دی د تصویر به تاسو کتلی شي دی هم چې دی د ده باندې الزام دی چې یاره دغلته کې په دغه کې چې دي ورکر کنونشن کې دی ګډون کړی دی او د هلته کې د انتظامیې یا د ادارو یا نور داسې کوم دغه چې دي د هغې خلاف چې دي د صوبایي حکومت یا د وفاقي حکومت خلاف د ناربازي کړې ده او ورسره د په 144 چې دي خلاف ورزي کړې ده نو دی په هغه تور او الزام کې چې دی د خلاف مقدمه درج شوې ده او دی چې دی هغه ګرفتار شوی دی دې نه علاوه بل کوم خبر چې دی الیکشن کمیشن چې دی کوشش کوي چې الیکشن وشي په 8 فروری دوی اعلان کړی دی حالانکه د هغې لپاره دوی لا شیډول نه دی جاري کړی کله پورې چې شیډول نه جاري شوی نو موږ دا نه شو ویلی چې یاره الیکشن به کېږي که نه به کېږي ځکه چې کوم اسلام آباد او باخبره حلقې دي نور کوم باخبره صحافیان دي هغوی چې یاره کوم چې پی ډي ایم دی یا اپوزیشن دغه چې دي هغې چې کله هم په د پی ټي آی او خپلې کوم سروېګانې ګوري د هغې کوم اوټ بینک چې دی د هغې په نش باندې برابر دی او په دغه وجه باندې چې دي هغوی د الیکشن د روکولو لپاره کوشش کوي خو بل طرف ته چیف جسټس چې دی هغه وینا کړې ده چې یاره کله هم الیکشن وشي اعلان وشي د الیکشن کولو نو الیکشن به خامخا کېږي اوس ګورو چې دوی ته دغې وفاق نگراني کوم نگران وفاقي حکومت چې دی هغوی ورته فنډ هم جاري کړی تقریبا 19.5 اربه روپۍ چې دي دغه ورته جاري کړي دي نه مخکې ورته هم 11-12 ارب روپۍ چې دي هغه مخکې جاري شوي وي ټوټل دوی ته وایي چې یاره 47 یا 46 ارب روپۍ چې دي دوی ته پکار دي د الیکشن دغه دپاره انعقاد دپاره په پای کې دوی ته ډېره زیاته کوم د پیسو حصه چې ده هغه دوی ته موصول شوې ده جاري شوې ده موصول به ورته هم شي په دې ورځو کې کوم چې الیکشن کمیشن دی هغه کوشش کوي حلقه بندیانې چې دي هغه تقریبا کمپلیټ کړي دي او هغې کې رد و بدل ډېر شوی دی په هغې باندې اعتراضات هم دي خو بهرحال هغه چې دي هغه تقریبا دوی تیاریانې کمپلیټ کړي دي او کوم دغه چې دی الیکشن کمیشنر چې دی راجا سلطان سکندر هغه دا وایي چې یاره الیکشن به کېږي او د هغې لپاره د هغې تیاریانې چې دي جاري دي بهرحال ګورو الیکشن کېږي نه کېږي خو دوی ته هغه کوم د پیسو هغه کوم دغه چې زیاتره حصه چې ده هغه جاري شوې ده پی ټي آی چیرمن دی هغه چې دي هغه باندې مسلسل الزامات لګي چې یاره کله وایي چې یاره د کوم دغه خاورمانیکا سابقه د کور ودانې چې ده بشرا بیبي هغې ترمنځ چې دي پی ټي آی چیرمن چې دي خنډان جوړ کړي وو د دوی اختلافات د هغه د وجې نه راغلي وو او هغې چې دي بیا اخر په دې باندې دغه شو مجبوره شو چې یاره هغه خپل کور ودانې له دغه ورکړي طلاق ورکړي او د هغې نه وروسته چې دي بیا دی وایي چې یاره په دې منځ کې د دوی داسې تګ راتګ او هغه وایي چې یاره په دې باندې زه خفه وم خو د هغه دغه نه وروسته دغه یو ملازم دی د دوی د کور هغه ډېر سنګین الزامات لګولي دي او هغه دا دی چې یاره دوی ناجایزه تعلقات دغه چې کوم عدالت ته کوم خبرې کړي دي او کوم بیان یې خپل ورکړی دی نو په هغې کې د 4 موقعو داسې ذکر کوي چې یاره زه کله به هم رالم په سکار باندې ټلیفون چې دی دغه به وکړو سابقه خاوند چې دی خاورمانیکا بشرا بیبي ته نو هغې چې دی هغې به بیا کال چونکې نه ریسیو کوو یا به موبایل بند و نو هغې به زما په موبایل باندې کال وکړو ما چې به کله بشرا بیبي له دغه وړو نو دروازه به کولاوه او زه چې به کله ننوتم نو دوی په قابل اعتراض حالت کې هغوی چېرې په 4 دغه باندې چې دي دا دغه شوی دی موقعو باندې ما لیدلي چې دوی قابل اعتراض حالت کې وو د هغې په دغه کې چې دي دا ډېر سنګین الزامات دي موږ وایو چې یاره ټیک ده سیاست د سیاسي میدان کې یو بل چې دي دغه ورکول پکار دي ماضی کې نه هم ګورو د بېنظیر کوم فحش تصویران یا داسې اډیو ویډیو کوم ګنده کوم دغه چې روان دی کېږي او دغه شانتې ورسره دلته کې دا نور کوم پیسې میسي چې دي او اوس د پی ټي آی چیرمن چې دی د هغه د اوډ بینک د کمولو لپاره یا د هغه مقبولیت چې دی د هغه د کمولو لپاره داسې مختلف دغه چې دي هغه مخې ته راځي
خو به هر حال ګورو داسې چې یاره د دې په جواب کې چې دی پی ټی آی چیرمن چې د میډیا سره خبرې کړې وي خبرې دا وي چې یاره هغه حلپن وي چې یاره زه قسم خوړلو ته تیار یم چې یاره ما بشرا بیبي د نکاح نه وروسته چې دی د هغې مخ یا د هغې دغه لیدلی دی او داسې هېڅ قسمه دغه نشته. بهرحال ټرایل روان دی، جرح به کېږي په دې باندې او په کوم دې کې ساز او د غل به پته لګي که پی ټی آی چیرمن واقعي په دې کې که کړي هغه داسې کارونه کړي نو هغه ته به سزا میلاویږي او که چېرې دا الزامات غلط دي نو بیا به چې دي هغه د دې نه بری کېږي. بهرحال زما خپل ذاتي خیال دا دی چې یاره هغه کې د هر چا دغه ماضی کې که هغه د مریم نواز حوالې سره دي او هغه که فرض کړه د بېنظیرې حوالې سره دي او که نور د چا کورونه داسې دغه هغې حوالې سره کوم دغه شوي دویم چې یاره سیاستو کې انفرادي دغه چې دي کورنۍ کمې خبرې چې دي یا ذاتي کم کور تعلق چې دی هغه داسې په سوشل میډیا باندې مخې ته نه راوسته پکار. بهرحال زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ په دې وطن کې داسې یو دغه روان دی چې یاره هغه سړی خفه شي چې یاره ځکه دا کومې خبرې چې موږ اورو دا نه د خپل ماشومانو سره نه د خپلو ځوانانو سره او نه د خپل زنانو سره دا موږ چې اکثر دغه کوو نو په سوشل میډیا باندې په دې چې بحث کېږي سړی انتهایي خفه شي چې یاره دا موږ کوم پستۍ طرف ته لاړو زمونږ د سیاستو محور څه او هغه کوم طرف ته موږ بوستو. بهرحال ګورو چې یاره غل او ساس شي او که څوک هم په دې کې ککړ او غلي پکار چې هغه ته سزا ورکړی شي. بل خبر چې دی هغه زمونږ ستاسو خور چې ده پاکستانی عافیه صدیقي د هغې حوالې سره د هغې وکیل ډېر زیات چې دي تشویشناک خبرونه مخې ته راغلي دي د هغه په دغه سره توسط سره چې یاره هغه چې دي هغې سره د هغې په دغه کې چې دي ګارډ چې دی د هغې سیکیورټي ګارډ دوه پیرې جنسي زیاتي کړې دی ورسره چې دي دغه شانتې هغه بېشماره وي داسې قیدیان دي چې د هغې سره په مختلفو وختونو کې داسې جسماني چې دی یا جنسي زیاتیانې چې دي کړي دي. زموږ حکومت ته وکیل صاحب د هغه چې کوم امریکن دی هغه وایي چې یاره په دې باندې زه د امریکن چې یم زه امریکن شهري چې یم زه د هغې ځای اوسېدونکی یم په دې باندې ما ته ډېر زیات چې دی افسوس دی چې یاره زما په ملک کې داسې کېږي. خو هغه وایي چې یاره موږ حکومت پاکستان هم په دې باندې خبر کړی دی. حکومت پاکستان تر اوسه پورې په دې باندې چې دي هغه د دې نه مخکې حکومتونو که اوس دي که هر څوک چې دي هغه وایي چې یاره په دې باندې هغه موږ خبر کړي خو هغوی په هېڅ قسمه اکشن نه دی اخیستی او نه یې په دې باندې د خفګان اظهار کړی دی. نو په کار خو دا ده چې یاره دا زمونږ خور ده زمونږ وطن دی زمونږ ناموس دی او بیا دا ده چې یاره که جرم یې کړی زه بار دا خبره کوم هغه د هر یو دغه حوالې سره که څوک حکومت وایي چې یاره فلانې غلطي کړې ده فلانې چې دی آیین یې مات کړی دی قانون یې مات کړی دی هم د هغې قانون تحت هغه ته سزا ورکول پکار دي هغه چې دي دغه کول پکار دي څه ورته وایي چې یاره هغه په دغې جرم باندې هغه ته سزا میلاو شي او هغه چې دي هغه دغه کېږي. خو به هر حال موږ هم دا وایو که یاره عافیه صدیقي د امریکې کوم قانون چې هغه یې مات کړی خو د هغې مطابق چې دي که هغې ته هر قسمه سزا یې هغه ورکولی خو کوم چې په جیل کې د هغې سره کوم د هغې وکیل اعتراف کوي نو په دې باندې زمونږ حکومت پاکستان له هم پکار دي موږ له هم پکار دي چې یاره موږ د امریکې نه د یونایټډ نیشن نه د نور داسې انساني حقوق چې کوم تنظیمونه دي هغې چې دي انټرنیشنل هیومن رایټس دي هغې سره خبرې وکړو د هغې مخې ته دا خبرې راولو او په دې باندې چې دي هغې د دوی سره بحث وکړي چې یاره ما بار وایم که جرم یې کړی سزا موږ نه وایو چې معاف دي شي او نه دغه شي خو داسې قسمه زیاتي چې کېږي دا د هغې سره د انساني حقوق هم دغه دی او بیا زمونږ خور ده زمونږ د دې وطن سره د هغې تعلق دی نو په کار داسې ده چې یاره موږ د هغې تپوس وکړو او موږ د دې سره کوم زیاتی چې شوې د دې په انټرنیشنل سطح باندې دا خبره چې ده اوچته